یو زنانه راته کال وکړ کاري صاحب وروڼو په دوکه باندې بوتلم هوټلو ته به یې بوتلم ما وایي چې د دې ورور ما سره څنګه مینه ده ډېره هوټلو ته به یې بوتلم حتی تر دې پورې یو پیری کباب وله بوتلم یو شی یې راویسته کاغذ باندې موږ ته وایي چې خویندو هوټلو ته به یې ګرځولم په دا باندې ګوتې ولګوي چې ستاسو کوم جایداد دی چې درواړو وم وایي موږ خوشحاله وو چې زموږ وروڼه دي موږ سره به دوکه نه کوي په موږ باندې هوټلو کې خوراکونه کوي ګوتې مې ولګولې قاري صاحب زموږ ګویه چې ډېره غریبي ده زما وروڼه دي په هغه ټول جایداد باندې خېټه اچولې ده ورنم ورور د ویښتو نه راونیولم دیګه د کور نه راکړه چې منکره مراده وایي پلار ته هم خیرې کوم وروڼو ته هم خیرې کوم پلار مې مړ دی پلار ته هم خیرې کوم چې دومره ظلم دې کړی او وروڼو ته هم خیرې کوم نو ستا څه خیال دی چې ته د تورسرو مال ووې نو ستا تورسرې به په حیا کې پاتې شي ته د خپلې خور تورسرې مال ووې نو ستا خپلې تورسرې لونه به ته څه وې چې په حیا کې پاتې شي چې ته د بلې تورسرې خیال وساتې نو الله به ستا د تورسرې خیال وساتي ته بلې تورسرې ته د بل لور خور ته په درنه سترګه باندې وګوره الله به ستا د لور خور ته په درنه سترګه باندې وګوري او د دې یو جمله ویم یو سړی و عهد یې کړی 50 سالې چېرته پردی لور خور ته په بد نظر باندې نو کتلی 50 سال ډېر عمر دی زندگی مې تېره شوه خو په دا 50 سال کې وي زما د خپلې ښځې نه ما سیوا دا پرتوغاښ زما بل چاته نه دی کولو شوي او نه مې په تصور کې بد نظر کړی دی نه مې بد نظر کړی دی لور خور ته وایي یو پیره د غریبۍ عالم را باندې راغی فقر او غریبي را باندې راله کور کې ماشومان او یو مې نوجوانه لور وه او لور د واده وه خو ما سره دونه څه نو چې دا لور پې زه واده کړم نو غریب یم څوک به زما د لور رشتې لم نه راتله داسې غریب شوم د دا لور د واده کېدو دپاره ما سره څه نو نو چې ډېره غریبي را باندې راله په کور کې 3-4 ورځې اور بل نه شه نو ماشومان بچي مې مو نو هغوی به د لوږې نه جړل زه به ورته ناست وم ځکه سپینګیري شوم 50 سال نه مې عمر اوړېدلی نو ماشومان چې به په جړا شو نو زه به هم ورته ناست وم جړل به مې ما ویل خدایه دې سره څه وکړم اوس کار روزګار څوک راکوي نه مزدوري هم څوک نه راکوي ځکه کمزور یم چې مزدورۍ له اوزم چوک ته خلک وایي ته به څه کار وکړې نو خدایه څه وکړم بچي مې واړه دي او دا یو لور مې پیغله ده نو دې لور چې زما حالات ولیدل او د دې بچو باندې نظر وکړو د لورونو خویندو باندې نظر وکړو د خپلو وروڼو خویندو باندې چې ګویا اوښکو د هغې په مخ کې لارې جوړې کړې وي شپه ورځ به یې جړل نو دا لور د ما دا لور دا پاسېده چې بابا جانه ګاونډیانو نه څه غواړم لور مې سار ووته ماښام کور ته راله خپه وه لاس کې ورسره هېڅ نو ما وی بچیه څه دی رانه سار نه ماښامه پورې تللی وي څه دی کول تا خو یې ګاونډیانو کره ځم څه دی کول بچیه وی دې لور یې سر ښکته کړی و جړلې ما وی بچیه ولې جاړې بابا جانه چې لاړم نو کوم ځای کې چې جسم پروشي کېږي هغه اډې ته لاړم وی ودرېدم ما وی چې داسې خو څوک پیسې نه راکوي نو خپل جسم مې ګویا عورت مې ښکاره که نیم نیم ما وی چې دا خلک راځي کېدی شي زما جسم نه فایده والي او ماله پیسې راکړي ماله خوراک راکړي جسم مې ښکاره کړه نازونه اداګانې مې کولې خو ما ته چا نه کتل جسم مې واپس پټ که تر ماښامه پورې ولاړو ما ته بابا جانه چا ونه کتل او نه ماله څوک خواله رالم نو واپس رالم وی پلار چې دا خبره واورېده څه مې وجړل وی بچیه تاله به خواله څوک دردي او قسم یې وخوړه چې زه قسم خورم چې زما پیغمبر ډېر روغتون دی زما پیغمبر جمله وفرمایله چې کوم انسان د بل لور خور ته په بد نظر ونه ګوري قسم دی چې انسان داسې انسان چې د هغه په کور کې لونه خویندې زما رب به د هغه د لونو حفاظت تا قیامته پورې محفوظ وساتي زما محترم زما پیغمبر ډیر روغتونه دی ما چاته د لور خور ته په بد نظر باندې نه دی کتلی بچیا نو څنګه به تا ته څوک په بد نظر باندې ګوري نو تاسو ته یو خبره کوم چې په دا لار باندې زنانه د چا لور خور تېرېږي ستا څه تصورات دي دغه ټایم کې بعد خلک ورته په شام ګوري ما ولیدل بعد خلک ورته داسې شا راوړي په داسې ورته ګوري دومره حیا ختمه شوه قسم دی او زه تا ته یم دا ته چې چاته ګورې نو ته په کور کې داسې نه لرې
ته په کور کې داسې نه لري لور خور چې ته د بل لور خور ته ګورې. او ما جمله ووې چې انسان د لور خور په حق باندې خفه کېږي. اوس زما رب د حق خبره وکړه، اخیری جمله ویم بس دعا کو. قرآن کې الله وفرمایل یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اے مسلمانانو تاسو ته رب وصیت کوي، وصیت او وصیت داسې خبرې ته ویل کېږي چې دا منسوخه کېږي نه، دې د باندې بل کلام نه راځي. الله قرآن کې وفرمایل چې زه تاسو ته وصیت کوم چې تاسو خپلو لوڼو له گویا حصہ ورکې په جایداد کې. او که داسې م ونه کړه محترمو، زه یو اخیری جمله وایم، که داسې دې ونه کړه خپلې لور له دې حق ورنه کړه او د دنیا نه مړ شوې او د مرګ خبره کوم چې په بیت الله باندې تاویږي، په حالت د طواف کې احرام دې اچولی دی، سرتور سرې خپې بلې خپې. انسان چې داسې مړ شي پیغمبر جمله وفرمایله کفن ورته ماچوه په احرام کې ښخ کا، ځکه دا لویه مرتبه ده. اوس مخکې جملې ته توجه شه. پیغمبر وفرمایل چې په دا احرام کې مړ شوې او په حالت د طواف کې مړ شوې، د بیت الله نه تاوېدې. او یو بله جمله ویم، ستا دا شونډې په حجر اسود باندې پرتې وې، تندې دې حجر اسود کې ور دننه کړی، احرام دې اچولی، بربنډې شونډې دې حجر اسود کې پرتې وې، په دا حالت کې مړ شوې. زما پیغمبر جمله وفرمایله یدخله نارا، ډایرکټ جهنم دې زما محترم. دا ولې چې د لور حق دې نه دی ورکړی، په حالت د احرام کې مړ شوې، په بیت الله کې مړ شوې، شونډې دې په حجر اسود باندې پرتې وې او د لور حق دې نه دی ادا کړی او مړ شوې. یدخله نارا نارا نارا، ډایرکټ جهنم دې زما محترم. دا سوچ پم پکې نه کوي چې قبر ته به ځم نو حساب کتاب به کوي. وګوره تاسو ته وایم د لور خور حصه ابتدا کې ورکه، ابتدا کې لړ شه کورونو ته کېنوه بچي چې بچیا زما د لونو څومره حصه کېږي ستاسو په دغه کې ورکوم. او که زامنو دې ټټ پټ وکړه پوه شه چې دا ستا دپاره په قبر کې د عذاب سبب ګرځي زما محترم، دا ستا دپاره د عذاب سبب دی. کېنه بچیه راځئ، زما څومره لوڼه خویندې دي، راشئ بچیه چې ذمه درته خلاصه کړم. سلام